نن پر زړو کلی کې د مشرانو په کوششونو سره د دوه ډلو ترمنځ د یو نیم کال راځي دښمنی په دوستۍ بدله شو. د غرو کړم بیډله د عادل اوامر او دویمه د شاه خالد اقتباس شاه او شارزا شاه نوید او جواد باندې مشتمل و. په کومه کې چې د ډوم بیډل نه یو تن سره د یو بل ملګری وجل شوی وو او تور یې په دویمه ډله لګول شوی وو چې بیا وروسته عدالت دغه دویمه ډله په باعزت توګه د خوشی کولو حکم ورکړو. د غروغه د رزړو د مولانا محسن الدین چې د صاحب اقصه په نوم یې پیژنګل کیږي په دعای خیر سره د خوي په جمعه کې وشوا. مولانا محسن الدین وایي دوه ډلو یو بل د الله د رضا لپاره او بخل او هیڅ یو قسم شرط یې ترمنځ نه وو. دا نن چې کوم جوړ شو دا شاه خالد دی دویم فریق په منځ کې دا خالص ما تاسو کو خالص د الله د رضا پر دواړو فریقینو په دې باندې راضي شو او د ټولو جرګې په مخ کې هغه په دې باندې اقرار هم کړی دی چې موږ خالص د الله د رضا پر مخنه کړی یو بل د دې په منځ کې خو هیڅ قسمه شرایط نو همدغه شان د الله د رضا پر فی سبیل الله شوی دی. قران پاک په خپل د روغ متعلق آیاتونه راغلي دي چې الله پاک فرمایي چې صلح کې خیر دی او صلح کې او بل ځکه فرمایي الله پاک چې مسلمانان په خپل پمنځ کې رونه دي کدا چې جنگ جګړه خبر راشي دا غوي پمنځ کې د اختلاف د ختمولو د لپاره الله پاک دغه حل وسته چې وصلح خیر او صلح کې خیر دی. د لومبنه ډلې د کورنۍ یو تن شفیق الله باچا ویل چې زمون روانه کشاله پرورولۍ کې بدل شو او یو بل مدخده د رضا لپاره وبخل. شارزا باچا د مې ترورو د مامازا منډي او عادل دي چې کوم دینو دام فرایان کی خاص د الله د رضا لپاره نن عادل دي شاه خالد باچا دي خاص د الله د رضا لپاره ورسره روغ وکړه خو د دوانو په تسلی سره په غاڼه کې د ټولو جرګې په مخ کې یو بل تشیر او شکر شو ورترغاړه وتل او په مینس کې سرنجشونه پاتې نشو. د دوی مډل سیاست شارزا شاه د لوم بیډل د تنانو عادل اوامر او د خوي د مور بیبي مننه وکړه ویل چې د دوی ترمنځ جوړه شوی او زمونږ ورسره کله کرورولي به دوامدار وي. د پښتو په معاشره کې د ټولو نه بهترین شی دا دی چې لکه روغ خو زبر د ټول زیات کریډټ ورکما دغه زمونږ دویم دوستان چې کوم دي مخکې فریق او سم دوستان دي لکه عادل شو او د غرور شو د غمور شو زبر د کریډټ غویل ورکما چې غویل خدای پاک دون لویړ ورکو چې غوی او چې را داسې کار چې تاسو مونږ د الله پر رضا باندې مطلب دی چې تاسو سره روغه کو ځکه چې مونږ ته ثابت شو چې دا کار تاسو نه کړی نو خدای دې غوی سره خو کې او خدای دې هغه هر چا سره خو کې چې مونږ سره په دې سخت وخت کې منډه والده ترړه والده زمونږ ته پوس کړی دی او زمونږ په دې معاملې کې د خیر د پاره منډه تړوالي د خدای د ټول عزت د یادونه چې په 19 جنوري 2020 کې په دوه مډل شاه خالد اقتباس شاه شارزا شاه نوید او جواد د دوه تنانو د وجر تور ولګیدو کوم چې بیا د 400 سشن عدالت په 8 دسمبر 2020 کې بری کړل او نن پکې د دنیا د دستور مطابق روغ وشوا. علب خان شیرپو دلبر نیوز رضاړي.